دا خبر یاد ساتئ چې کوم د نن سبا چې کوم نوجوان نسل دی ټیک ټاکو باندې عیاشي او فحاشي او ګانې بجانې او ډول ډمک کې دا خوښوي، نو اگر چې دوی له مو سره محبت ساتي خو لیکن دوی د اسلام سره محبت نه ساتي، دوی د دین سره محبت نه ساتي، نو چې کوم سړی د اسلام سره محبت نه ساتي، دین سره محبت نه ساتي، د قرآن سره محبت نه ساتي، د نبی علیه صلات وسلام سره محبت نه ساتي، د ده دا دعوه غلطه ده چې زه ستاسو سره محبت کوم، زما تاسو خلک خوښ یې. د دې خلکو په اولاد کې هم الله پاک د علماو سره محبت کوونکي خلک نه پیدا کوي، او نه به الله پاک د دې په نسل کې علما پیدا کوي، نه به الله پاک د دې په نسل کې حافظان پیدا کوي. دا ټولې د دروغو دعوې دي. ګوره یا خبره یاد ساتئ، موږ خلک په دې باندې دوکه شوي یو چې دا خلک موږ ته موږ تاسو سره مینه کوو، موږ تاسو سره محبت کوو. چې یو سړی د الله سره محبت نه کوي، د پیغمبر سره محبت نه کوي، د هغه طریقې په خپل ځان کې نه راولي، د خپل پیغمبر طریقې په ځان کې نه راولي، د خپل پیغمبر سیرت او صورت نه اختیاري، تاسو د هغه داسې توقع کوئ چې دی ما سره محبت وکړي. دا ګوره موږ تاسو په ډېر لوی مغالطه کې پراته یو، موږ تاسو په ډېر لوی یو بل طرف ته موږ تاسو روان یو، بس د دې خلکو خبرې موږ تاسو اورو چې او دا خلک موږ سره ولاړ دي، موږ سره دي، موږ سره دي، موږ سره دي. چې یو سړی د خپل پیغمبر سره محبت نه کوي که نه، دې به تا ته ډېر وایي چې تاسو سره محبت کوم، زما تاسو مولیان خوښ یې. نو دا خبرې خو ټولې غلطې دي، دا ټول دروغ دي، دا دوکه ده، موږ تاسو خلک دوکې راکوي.